اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران مینوالو زه تاسو قربان مسوحان تاسو ګورئ چمکني ټي وي پرون یو پوسټ د شاهد بلال چې سوشل ورکر دی داغه په فیسبوک آی ډي باندې موږ یو پوسټ وکړو چې پکې د هیرا سټانډرډ های سکول د نیکی ډبې ذکر شوی موږ وی چې نن تاسو د نیکی ډبه تاسو په سترګو وړاندې وښیو او د دې سکول کوم پرنسپل چې دی او د دې انتظامیه چې ده هغوی سره په دې هکله باندې یو څو خبرې اترې کوو موږ سره ولاړ دی د دې سکول آنر صدرالاسلام صاحب چې د طرف محتاج نه دی د څو کنو جانه پہچانه شخصیت دی دوی سره به یو څو خبرې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر نیکی کا ډبه دا خیالم ذهن کې څنګه راغو شروع څنګه کو جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې خو زه د چمکني چینل شکریا ادا کوم چې هغوی خپل قیمتي وخت نه ټایم وښکو او زموږ د سکول ویزټ وکړو او هغې نه پس تاسو د نیکي کا ډبه خبره وکړه نو زمونږ سره ماشومان یتیمان مو او غریبان مو موږ دا احساس و چې د هغوی ته د کپړو او د بوټانو تکلیف و موږ دا سوچ وکړو چې موږ به دا نیکي کا ډبه یو کار روان کړو په دې کې به واړه هم ماهوار 10 روپۍ 20 روپۍ اچوي ټیچران به مچوي او سکول انتظامي طرف نه هم پکې موږ پیسې اچوو کله چې موږ دا کار چالو کړو او موږ دا ویډیو شیر کړه او موږ په هغه پیسو دې وړو له د بوټان او سویټرې او د جرابې هر څه واخیستل نو بار د نورو خلکو هم دې کې تعاون وکړو او ماله مختلف کسانو 1000 2000 3000 پیسې راکړي او هغه وی چې زموږ نوم مه ښیي تاسو د یتیمانو له چې کوم دی تعاون وکړئ دوی له د بوټان جرابې والی نو زه د هغه هم مشکور یم او د دې وجه نه بیا د مونږ یتیمان ماشومان چې کم رستو پاتې کېدل او د غربت د لاسه مونږ هغوی سره تعاون وکړو او الحمدلله هره میاشت مونږ دا 5 تاریخ نه پس دا کار کوو او خلک تعاون کوي والدین هم تعاون کوي او ټیچرز هم تعاون کوي او د دې وجه نه دا کار ښکلی روان دی او انشاءالله دا به جاري وساري وي او زما نور ټولونو ته هم دا درخواست دی که هغوی هم په دې عمل وکړي نو دا غریبان به متاثره کېږي نه صدرالاسلام صاحب دا راته ووایي چې ستاسو په دې سکول کې تعداد خو به ډېر خو د کوم غریبانان ماشومان دي یا داسې چې هغه سویټر یا دغه نشي افورډ کولی نو هغې تعداد به څومره وي تاسو سره یاره د هغې به داسې 25-30 پورې وي موږ سره ښه جي 25-30 پورې وي خو زیاتېږي ورسره ښه جي نو د هغې امداد تاسو په دې طریقه باندې په دې طریقې سره موږ کوو ښه جي او جي ټي وي په شیشه خلک به ګوري جي او لګې نو د هغې ته به څه ویل غواړئ سر هغوی ته زما دا پیغام دی چې دا یتیمان زموږ ورونه بیګان دي او د دې د سر نه د والدینو لاس اوچت شو نو به طورې څنګه چې خپل بچي له موږ سوچ کوو دا سوچ زموږ د دې دپاره مو کوو او هر ملګری هر سړي له پکار وي چې خپل ښي اړخ ته ګس اړخ ته په مالت کې کوڅه کې وګوري او هغې تعاون وکړي د یتیمانو سره چې دی وروسته پاتې نشي او نور ادارو ته هم درخواست دی چې څوکانو کې څومره پرایویټ ادارې دي چې هغوی هم دې باندې عمل درآمد وکړي نو انشاءالله دا د الله طرف نه هم اجر میلاویږي او یو ثواب کار دی ډېره مننه شکریه دي هیرا سټانډرډ سکول پرنسپل عمار یاسر صاحب موږ سره موجود دی سر ستاسو د نیک کا ډبه تاسو په سکول کې دا دی د دې فواید او د دې اثرات به موږ ته لګوي چې د فائدہ څه ده او د دې اثرات ستاسو په سکول باندې څه راځي بسم الله الرحمن الرحیم सबसे पहले तो मैं चमकनी टीवी का और उसके बाद शाहिद बिलाल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस तरफ तवज्जो की ये जो डब्बा आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर लिखा है नेकी का डब्बा इस पर हमने कोई चंदा बॉक्स वगैरह लिखा नहीं है हम बच्चों की तालीम भी देते हैं हम बच्चों को और साथ में ये भी कहते हैं कि इनकी तरबियत भी हो अच्छी और ये बड़े होकर बच्चों लोगों की हेल्प करें और अगर ये फ़ंड डालते हैं इसमें तो उसको नेकी समझें और इसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 25 से 30 बच्चों का हम उसको उनको स्वेटर्स और मलबूसात वगैरह और इसकी उनकी फ़ीस वगैरह जमा करवा रहे हैं इस तरह चमकनी गांव में 2 बच्चियाँ ऐसी जिनकी शादी होनी थी तो इस फ़ंड के ज़रिए हमने उनकी हेल्प भी की है माशाल्लाह ठीक है जी और सर ये बच्चे हर महीने अपनी पॉकेट मनी में से कुछ हिस्सा निकालते हैं और इसमें डालते हैं और इससे तमाम बच्चों की हेल्प की जाती है और हम चाहते हैं कि ये बच्चे उनका नज़रिया और जहन ऐसे बने कि इस गांव में हर बच्चा शाहिद बिलाल हो और हर बच्चा अल खिदमत के कारकुन जैसा हो और वो लोगों की बेवाओं की यतीमों की हेल्प करेगी बड़ी मेहरबानी आपकी सर जी शुक्रिया मलगुरो दगा शांतिकार सर न सिर्फ د یتیمانانو ماشومانو امداد کیږي بلکې د ماشومانو په تربیت باندې هم ډېر لوی اثر اچوي او هغې کې د ایثار او قربانۍ جذبه پیدا کیږي په دې خبر تاسو نه اجازه غواړم د الله